الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. زما د کلمې مسلمانانو ورونو د امین بالسر او بالجهر په باره کې وضاحت کول غواړم چې امین په جهر سره وایي سنت دی او که په سرن په پټه سره. نو موږ وایو چې امین په پټه سره دا سنت عمل دی، سرن ویل دا سنت دی، که دا امام وي که دا مقتدي وي او که دا منفرد وي. نو د ټولو دپاره امین سرن ویل سنت دی، په پټه ویل ورته سنت دی. موږ وایو چې ټولو اذکارو کې یو څومره دعاګانې چې راغلي دي نو هغه افضل پکې اخفا ده. لکه ما چې کوم سورت اعراف آیات نمبر 55 تلاوت هم موږ ستاسو مخکې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیة انه لا يحب المعتدین. امام رازی رحمت الله علیه د دې آیات لاندې ډېر ښایسته وضاحت کړی دی. هغه فرمایي وی الله جل جلاله انه تعالی امر بالدعاء، الله امر کړی دی په دعا په دعا سره او به ورسره ویلي دي چې اخفا او دا به وایي چې امر چې دی ظاهر د وجوب دپاره راځي. او دغه شانته کې شیخ امین الله د غیر مقلدینو هم دا فرمایي چې امین دعا ده. نو دعا کې پټه ویل دا بهتر دی. ټول دعاګانې چې څومره دي دا په پټه ویل دا په اخفا سره ویل دا بهتر دی. نو موږ وایو افضل چې دی دا اخفا ده. د دې نه وجې نه په مانځه کې ټول اذکار او دعاګانې په اخفا سره دي. که څه خاص عارض د وجې نه چېرته جهر وي نو هلته به خلاف الاصل کېدو د وجې نه دا به د خپل مورد پورې خاص وي. نو امین هم په مانځه کې د نورو دعاګانو او اذکارو په شان حیثیت لري. د دې وجې نه به امام مقتدي منفرد ټول امین سرن وایي. غیر مقلدین اعتراض کوي په موږ باندې چې فاتحه هم دعا ده او ستاسو امام بیا جهر ولې وایي. دا اعتراض غیر مقلدین اکثر کوي. نو د دې جواب دا دی سورت فاتحه په مانځه کې په طور د دعا نه ویل کېږي بلکې په طور د قرات ویل کېږي. نو دا قاعده ستاسو دلته جاری کول باطل دي. بل جواب دا دی چې امین په سورت فاتحه باندې قیاس کول تاسو وایو چې قیاس خو د شیطان کار دی او بیا قیاس کوئ نو په اکثریت باندې ولې نه کوئ؟ ستاسو سری 11 رکعتونو کې امام سورت فاتحه سرن وایي او 6 رکعتونو کې جهرن وایي. نو که قیاس کوئ نو په اکثریت ولې نه کوئ چې 11 دي؟ 4 رکعاته د ظهر د غرمې او 4 رکعاته عصر د مازدیګر، 2 رکعاته د ماخوستن او 1 رکعت د ماښام په مونځ کې دا سرن دي. په دې کې امام او مقتدیان ټول دوی څه کوي؟ دوی امین په پټه باندې وایي. نو د مانځه په نورو دعاګانو کې ولې قیاس کوئ؟ صرف په 6 رکعتونو کې ولې قیاس کوئ؟ په نورو ولې نه قیاس کوئ؟ نو غیر مقلدین چې کله یوازې مونځ کوي نو که مونځ فرض وي که نفل وي که سنت وي نو امین په پټه وایي. بیا دویم نمبر که فرض د جمع سره دا کوي نو دلته هم 2 صورتونه دي. یو دا دی چې امام او مقتدي صرف په 6 رکعتونو کې امین په جهر سره وایي، باقي په 11 رکعتونو کې امام او مقتدیان امین په سرن وایي. باقي ټولې دعاګانې او اذکار دا په سرن وایي یعنې په پټه وایي. لکه ثنا شوله، تسبیحات د رکوع شولو، تسبیحات د سجدې شو، دا شان تشهد شو، درود شریف شولو او آخري دعاګانې وغیره. نو د دوی د دعوې 3 حصې دي. مثال خبره دوی سره په دې باره کې څه دلیل شته دی؟ د مانځه ټول ذکرونه او دعاګانې تاسو سرن وایي او صرف امین جهرن وایي. نو په دې تخصیص دلیل څه دی؟ آیا تاسو دې سره په دې باندې څه دلیل شته دی چې تاسو به دا تاسو چې کوم عمل کوئ دې باره کې تاسو سره څه دلیل دی؟
آیا په قران کریم کې یو داسې آیات شته چې پای کې د دې تخصیص وي چې مانځه ټول دعاګانې په پټه وایي او صرف امین په شپږ رکعاتونو کې جهر وي او په نورو کې به سر وي او حالانکه تاسو خپل استاد مشران مرته لیکلي چې امین څه د دعا ده. دویم نمبر په پورا احادیثو کې دا خبره شته، موږ تاسو نه تاسو کو دا سوال دی، آیا په پورا احادیثو کې دا خبره شته چې ټول دعاګانې او اذکار به سرن وای او امین په شپږ رکعاتونو کې جهرن وای؟ دا شان د کې بل تاسو دا کله چې تاسو ځان ته موس کوئ نو امین سرن وای، په دې یو آیات یا یو حدیث حواله وخی. د غیر مقلدینو دا مسله چې مقتدی به امام پس صرف شپږ رکعاتونو کې امین په جهر وای، باقی نور اولس رکعاتونو کې به سرن وای. دا کوم آیات کوم حدیث نه ثابت دي؟ د امام د لپاره په شپږ رکعاتونو کې جهري امین او اولس رکعاتونو کې سری امین ویل د قران د کوم آیات یا حدیث نه ثابت دي؟ لکه دې سوالونو جواب راکړي. غیر مقلدین وای من امین د سورته فاتحه تابع ګڼو. دې کې غیر مقلدین سوې غیر مقلدین وای من امین د سورته فاتحه تابع ګڼو. فاتحه که سرن وي نو امین هم سرن او که فاتحه جهرن وي نو امین هم جهرن. من جواب ورکو غیر مقلدین دا خبره د قران د کوم آیات یا حدیث نه ثابت ده چې د فاتحه که سرن وي نو امین به سرن وي او که فاتحه جهرن وي نو امین به جهرن وي. دا هو تاسو زموږ د پر خطبه دلایل دي، قران او حدیث تاسو کم دلیل دي. دویم دا دی غیر مقلدین خپل د دې قاعده خلاف کوي. ولی غیر مقلدین مقتدیان فاتحه جهرن وي که سرن وي؟ سرن وي نو بیا وایي امین جهرن وي. تاسو وایئ چې موږ امین د سورته فاتحه څخه تابع ګڼو، نو تاسو غیر مقلدین عوام د خپل قاعده خلاف چلی گئی. سورته فاتحه سرن وي او امین جهرن وي، دا تاسو د خپل قاعده خلاف شي. غیر مقلدین وایي چې حدیث کې راځي چې څوک امین بالجهر نه وایي هغه يهوديان دي او يهود امین بالجهر نسود او حسد کوي. موږ ورته وایو دا ثابت په حدیث کې د جهر لفظ نشته دی. تاسو د ځان نه دا خبرې جوړې کړې دي. حدیث کې تاسو د جهر لفظ وښوئ، تاسو موږ خپل اړخ نه انعام درکو. بل دا حدیث ضعیف دی او په ضعیف حدیث نه بیا دغه ثابتول مسائل ثابتول دا تاسو په خپل باندې وایو چې دا حدیث کوم ضعیف نو هغه باندې عمل نه دی پکار او دا حدیث ضعیف دی. دویم نمبر خبره ده چې په دې کې د درې سيزونو ذکر دی، لکه دا حدیث سنن الکبرى امام بهقی رحمت الله علیه عائشہ رضی الله تعالی روایت کوي، فرمایي چې موږ سره يهوديان حسد نه کوي، لم يحسدون اليهود، حسد نه کوي يهوديان بشيء په یو شی باندې مگر په درې سيزونو باندې التسلیم والتامین واللهم ربنا لك الحمد. نو دې کې هو درې سيزونو ذکر دی. سلام تاسو مقتدیان ولې به سرن نه لوي؟ سلام چې کله تاسو موږ کې ختميږي نو په جهر به ټول مقتدیان ولې نه لوي؟ او ربنا لك الحمد، ربنا لا امام سمع الله لمن حمده جهرا و تاسو ټول مقتدیان سمع الله لمن حمده پس ربنا لك الحمد سرا وي په پټه وي. نو تاسو په خپل په حدیثونو خلاف چلیږي، تاسو په خپل باندې حدیثونو خلاف چلیږي. اصل خبره دا ده چې حسد د پاره صرف د علم ضروری دی، جهر ضروری نه دی. د حسد د پاره چې زه تاسو سره حسد کې علم ضروری دی چې تاسو زونه دایس کوي، دا اعمال دا کوي، ربنا لك الحمد وای امین وای سلام ګرځي، دې لپاره علم ضروری دی، جهر ضروری نه چې وها ربنا لك الحمد سلام فقلار ویل يهود ته علم دی. حسد کوي من اهل سنت والجماعت سره او تاسو امین من فقلار وایو، نو د غیر مقلدین د يهودونو هم زیات سوځي، ځکه يهود نه امین وایل کولره د مناظرو چیلنجونه ورکوي او نه د دوی خلاف رسالې لیکي. د حسد معنا دا ده چې محسود کې صدا سي کمال وي چې هغه په حاسد کې نه وي. د دې وجه نه حاسد صرف سوځي او د حسد اثر دادي چې د محسود خلاف پروپاګاندا کوي. بل موږ چې احناف په قلار امین ویلو سره د فرشتو موافقت هم راځي، ځکه فرشتي هم د فرشتو आवाज تاسو اورئ. یا دا شانته کې که يهود حسد کوي نو د احناف سره به کوي، ځکه سرن امین ویلو سره د فرشتو د نبی له سلام سره د الله د رحمت سره د سلام سره ربنا لك الحمد د ټول سره موافقت راځي او يهود سره حسد کوي. لکه لفظ د امین وضاحت، نو امین اصل چې د دعا ده
امین اصل دعا دا یا ذکر دی په دې کې موږ سره ګڼ دلایل دي لکه اول چې دې موږ سره سورۃ یونس کې آیات نمبر 9 کې د حضرت موسی علیہ السلام مبارک راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد اجیبت دعوتکما الله جل جلاله په تحقیق سره فرمایي چې په تحقیق سره موږ قبول کړه دعا تاسو نو ګورئ دلته د دې آیات په شرح کې په دې آیات په تفسیر کې تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحه نمبر 330 کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې فرمایي چې موسی علیہ السلام به اذا دعا امن هارون علی دعائه کله چې موسی علیہ السلام دعا کوله نو د بس کول هارون علیہ السلام په دعا کوله یقول امین قال ابو هريره او ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې دا چې دي امین حمد الله د اسماءونه یو اسم دی نو د دوانو یو امین یو دعا کوي بل امین وایو امین څه ده دا دعا ده دا شانته کې بل دلیل موږ سره چې ده دا سورۃ اعراف آیات نمبر 55 کې کوم چې ما تلاوت وکړ اول ځل کې ادعوا ربکم تضرعا وخفیة انه لا يحب المعتدین امام رازی رحمت الله علیه فرمایي واعلم پوښ ان الاخفاء معتبر فی الدعاء اخفاء چې دا معتبر ده په دعا کې څه دا معتبر ده په دعا کې او دا په خپل باندې خود دوی شیخ امین هم فرمایي چې دا ده او بیا فرمایي په تفسیر کبیر کې ابدا امام رازی رحمت الله علیه د دې آیات لاندې فرمایي قال ابو حنیفه اخفاء التامین افضل وقال الشافعي رحمه الله اعلان افضل واحتج ابو حنیفه على صحه قوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا کوم قول چې دا صحیح دی فی امین نو دا شانته کې د دې په اړه کې د نور هم مفسرون دا اقوال سره لکه د دې په اړه کې نور هم ګڼ دلایل دي خو د وخت کم کې د وجنه چې وخت بیان غټیږي نو دغه وجنه دا دوه دلایل به ذکر کړل او هغه ابتدایي خبره به ذکر کړل کوم چې غیر مقلدین دا مسلمانانو په ذهنونو کې اچي نو کوشش کوي مرګرو په خپل دین باندې عمل کول پکار دی موږ وایو چې نبی رسول الله امین ویلې دي کله نه کله ویلې دي نو هغه پته ور د تعلیم ویلې دي پته ور د تعلیم ویلې دي خو نبی رسول الله په امین باندې دوام نه دی کړی چې امین جهرن په دوام سره ویلي چې په جهرن سره ثابت نه دی د صحیح احادیثونو ثابت نه دی مداومت په نبی رسول الله نه کړی نو بیا ورته سنت وایي جهرن ته نه دا بیا خلک اساس دې ځان نه جوړی کړی دا خبره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين